د دې نن نه دي چې تقریبا 12 کاله مخکې چې کله دا شینو مرحوم وفات شو په دې کې د پر واقع راغلی ما سره زمونږ د کلي امیرزاده ملکین یو بابا اوس را سره د لرنا به کاغذ می ناشته مونږه په دغه ټیم کې دا ګلو دې کاکا شینو دا مانو مونږ هم ناراضي دي په سردار باندې سم مونږ یو ته مانو یو بل ته توري وي دا کوم نه راځي د دې پلان چې کوم هغه زمانه دي کاشنه بیا زمانه کو وفات شو پسند 72 کې هغه تعلق د مقدار ساتل او دا غي نه پس چې کوم دینو ترمن تاریخ پورې بیا راځي خو 12 کاله مخکې زر دي زیات راغلی او بیا زر دي زیات نه راغلی دا ولې دا باندې مونږ په دې کې راځو چې ما خبر شو چې دا وته خان لا چې کوم دینو دا مشر دی او دا منی دته زیات دا د سره د الله خو کې د موسم یا د خره ناششیا ویم را باندې کولا او زه دا معذرت مو کوجه کول د بازار نه لري کې دي نه مېرا کوته ته سره خبر او پلا ته وی چې زموږ د یو سره خبر انکار یو نه کو بیا چې چرالو چې د مامو د یو سره خبره کړی دا او بس هغه په قرآن بو خو چې مونږ دا کار نه کړی مونږ ولګېدو چې دا کسان دی مونږه د زوتا خان لازم راوستل د زوتا خان لازم راوستل او د فار د دیم چې د قرآن لپاره راوستل او پروګرام مو دا چې دلته به نږدې جمعاتي او هغه ته ولور شو په هغه کې بدی دا قرآن خو دا کار خو چې دین دیانو دا اوس الکان خو چې کوم دی دا واړو یا دی هغه څنګه نمړي دی وی چې بس زوتا خان لا وی چې دی وی چې رب د دې قرآن شو زموږ تسلیم شو دا کار دی بیا مونږ دی ورته غاړه باسلو چې وګورو مکرو بیا زما پروګرام اسې دا وو چې زما سبا یا بل غزرات او دې کې د دې په منځ کې سره پیسو خبره مو چې څو واو ته ما کو یا سلوي زو روپے زمانه مرګري و چې 1500 خو په دې چې سلوي سره د کشان پیسې هغه پیسې مال دینه وسو په کوم کې کم وي نو ما په حساب ورمنه او پروګرام ملاو چې زما صورت د پاس راځم نو بیا به دا منوري به دې ته بوزم دې باندې باندې چې میش کې بیا به دې راولم دلته بس چې ډوډۍ کې اتفاق ته وره چې سبا مازیګر ته خبر شوم چې دا یو ورو په حق ورسې او سارے 10 بجې جنازه دا شینو مرحوم ما سره کوم کې پیسې مې هغه کم پوسو کې ما خپل جیب واچو دی چې په ما و دونه وخت سره راځم دا مرګره را سره ودا سپینګلې چې دې لا چې سکلې او چا وروړي انت مو یو پیاله چې اوس کړي بیا مې کوم دی نو دا یو ورو دا راته پته نشته چې نو مې خپل تا راځي چې ما دا غني کده دوستانو نوم راځي مې دا ته ما چې منو دی چا کوله هغه پیسې مو له ورته دا مشر را سره زه بیا لاړم د ګلوزي کاکای ته دا دونه وضاحت چې کوم نو د دې بیا د اخر مقصد تر راځي چې دا ولې مولوی صاحب ماشو غواړم ما د ګلوزي کاکاو دا کوم چې منو وای د ما چې دا کله کارو کې دا خوستا شروع هم شوی دا ورته غاړه وتی وي د دوام کې د دوام کړي دا کنه کټونه مې اوسه چې مې اوسه دې ما ته په جواب کې وای چې او ما ویلې کړي صحیح دې خبره راځم ما ویلې کړي یله چې مونږ ته پرون روغ وکړه ته مونږ ورته غاړه باسلې پیسې مو غیره ما ورسولې نو ته ما ته داسې لوي چې ما دوی ورلېږلې که نه دې نه زه به پخپله ورځم او زما ټکې سره دي زما موږ په چا سره جګړه نه شو کولی نه موږ سره پولیس چې ورسره یې نه خبره ونه مني او موږ یې پسو کله چې زما ټکه راغله ما دې مطلب دا چې دې پخپله نه یې ورکړی بس ته لاړم او دا تقریبا 12 کاله وشو چې زه د دې ځای ته بیا راغلم په دې لار کې څو پیرې زم دغه پټوالي دا څو پټوالي نو ته ورامړو د دې پاسه کې راغلی ما یو لږ شل پیره خو نیم ورکړه دا هغه څه ویلې ودود یو شل پیره راته صرف په دې یو خبره خپوم چې دې مطلب دا دی چې تا زمونږ دا خبره پشاو استاد چې ته ما ته وې زوی نه ورکړې پس دوی نه خلاصېږم زه زما ښځه مې زوی دی دې جنازو لم لېږم لاس نیولې هم لېږم ودونو لم لېږم خو چې څوک مې ولي یاره خان ته نه راغلی زما زوی څوک نه کوي او په داسې معامله کې به زما زوی څنګه اوس بیا چې خبر شوم یا د خان سره د خدای پاک وکړي دې ما پسې ورځ راځي چې تاسو یې ورو کړو نو ته چې ما ته هغه حقیقت بیان کړي چې دغه سی و
اوس دا 12 کاله په سوره بړې ده زه یو یم نثار استاد یو وي نیاز علي خان مونږ یو کس کار کوو یا درې کسه جرګه مار کار کوي چې مونږ دا کار جوړ کړو دا خلک روغ کړو خو زمونږ شاته شیطانان دومره زیات دي دومره بلا شیطانان چې بیا هغه مونږ هغې وانه تاسو په خدای باور وکړه چې زه تر دونه پورې په دې کې خبر شوی یم چې تر دونه پورې چې یو مولا ته پکې ویلی شي چې زما د پیسې درکړم خو دا لوږه چې کوم دی نو دا غواړه چې دا وشي نو مهلکه خلک هلته جرګه مار بدنام یادوي چې مولا ته ولګوي روپۍ ورکړه نو ما نه یو پیسه نه ولګېده جرګه مار ولې بدنام اوس هم په دې تر دونه پورې دا لکه ډېر لرې وکړم خو تر دونه پورې اوس هم خبر شوم چې د دې زما د راتلو نه پس د زوټه خان الله سره خدای پاک وکړي چې اوس هم پکې کسان ورغلي چې دا مړی چې کوم دی نو وردا منع وکړي اوس ستاسو ډېر ټول کلي په مخکې دا اعلان کړي ته څوک اوس هم په دې کې پاسي چې اوس په دلته د استاد په مخ کې قرآن کوم چې دا د منمودي او د ګلدوزي بابا زامنو کړي نو راپاتې شي رادې شي نر دي شي راپاتې شي ودې وایي مونږ پوه شو جرګه پوه شو هغه سلام ورونو پردي کورونه روانول نه دي پکار پردي کور جوړول پکار دي او دا یقین ساتي دا علماء کرام ناست دي چې پردي کور جوړ کړي نو ګورې الله خپل روغه وي که تاسو په دې تمه چې زما پردي کور روانو او خپل به جوړو نه نه ګورې دا نشي کېدی هېڅ کله هم دا نشي کېدی پردي به چې پردي روان یم خپل به سر زه بیا دې بله رانم د جمعې په ورځ دا د خان مرحوم حجره کې کېناستو یو ډېر ښه ملګری و نثار استاد به موږ سره به یو ځای جرګې پورې الله چې د هغه ورور له موږ هغه وس ورکړي نو خیال خو مې نه دی چې هغه موږ له بوخت نشو خو الله دې ورله وس ورکړي چې کوشش کوي چې دا د خان نه مشکل ګرځي او دې داود خان لاله ته ما خبره وکړه تاسو په خدای باور وکړئ چې په خبره به څونه وخت لګي د ما ښه ټوله خبره 2 منټه نه وه او د ما ته یې دوا وکړې که را روانه جمعه چې کوم دی نو په دې محفل په دې میدان به چې کوم دی نو دا روغه کوو او ما ورته چې دې پاڼه به قرآن او دا ته میدان وي چې د تاسو هم یو اتیا کسان نه ولې واتیا اصل به دې نه ولې ځکه چې هغه وخت کې په دې کې هغه مړی نه شوه زمونږ هم دا غلطي وشوه چې مونږ هغه سیز جومات ته یو نړ ګڼې ته هم یو نړ نو دا دواړه فریقه چې کوم دی څه د جرګمارو له لاسه څه د شیطانانو له لاسه دي چې کوم دی نو جرګمار زموږ بل څوک نو ما سره یو ملګری دي غریبانان دا 12 کاله مزید نور هم تکلیف کې تېر کړل دا زمونږ هم غلطي ده بیا ورپسې مرګ وشو بیا په دې کې وړوکې ناجوړه وایي چې شر یو د هغې نه کینسل شو نو مونږ بیا اخلي او څه د دې هلک خبرې چې کوم دی نو زه ډېر هټ کړم او دل برداشت یې کړم نو بیا مونږ بله چې نو زوته خان راته چې ما خبره وکړه دا هلکان نومونه خدای ته نه راځي نو به دې دوا وکړې دا روانه دي موږ هم په دې ټایم باندې چې کوم دی نو دلته روغه کوو خو دا دونه اوږد ټایم ده نه ځکه اصلا چې د یانو سره نن هغه روز ده شکر دی دا دونه خو د خلک هم راغلي ناست دي علما کرام ناست دي دیم راغلي دي او هغه خبره نه ده چې کوم دی نو سر ته رسېدو ولې اوس به نثار استاد دې دواړو فریقونه ما دې ته دا خبره وکړه چې دې قرآن به داسې نه کړی دا استاد دې په دې ښه پوهېږي چې نه مې دا کار کړی دی نه په دې کې صلاحکار یم نه مې پیسې ورکړي او نه دې سره هم په دې طریقه به قرآن خوري او ستاسو د ټولو په مخ کې پرې کړي استاد دې ورته خبرې او نور دې کې څه شرطونه نشته صرف دومره یو ټوټې غونډه کې کار وکړي باندې ته چې بایده دونه خلک راغونډ کړي دې له خو زمونږ کلي کې خو دا رواج دی چې مونږ روغ په خپل ځای کې کوو نو چې یو به مونږ ورکړو نو نیاز علي خان ما ته وویل چې بس دا هم ورکړه ما ورته که تاسو ته بده نه ښکاري دا هم ورکړم خو خبره داسې وه چې بیا ما د ګلدوزي کاکا دوی ته وویل هغې ویل چې بس مونږ په خوشحالۍ باندې چې دا موږ څه وس کې دي چې مونږ به ډوډۍ ورکړو ورونو دلته دا په جرګې څه ایښې نه ده نه داسې عذر دی داسې د عذر هم نه دی که څوک دا وایي چې دا عذر هم نه دی خو چونکې زمونږ دا رواج دی د پښتنو چې مونږ یو ځای کې کښېنو نو بغیر اوبو چې مونږ څه شي نه تاسو به چې انشاءالله دا محفل دغه ختم شي نو بیا به دلته لږ موړی ډوډۍ وخورئ او د هغې نه پس به بیا چې کوم خلک اوس دوست درخواست کوم نور نیاز علي خان ټول کسان پېژني دې به هغه